السلام علیکم. زما نوم رحمت زاده ظهیر دی. زه د نوخار ضلع سره تعلق ساتم او زموږ رهایش چې کوم دی په اټک شهر کې دی. زه د اټک د بلدیې د ټولې انتظامیې ډېر زیات مشهور یم چې موږ پښتنو ته هم په دې وخت کې چې په دې تنګ نظرۍ وخت په دې کې موږ ته په دې پنجاب کې یو حیثیت راکړی دی او په دې کې موږ ته دعوت راکړی. دا دویم کال دی چې موږ ته ډېر ښکلی دعوت راکړي. زموږ د پښتو چې څومره شاعران دي هغه پکې راوبلي، یا زموږ چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه هم پکې شامل کړي. موږ ته یو بل سټال هم راکړي، موږ ته عزت هم راکړي چې په هغې کې موږ سره جاوید اقبال افګار صاحب دی چې د بسم الله جان ادبي او سماجي سوسایټي صدر هم دی، د پښتو ادبي ټولنې اټک صدر هم دی. زه ورسره جنرال سیکرټري یم. دا زموږ انفارمیشن سیکرټري دی عمر خټک صاحب دی. دا زموږ سره مالیار صاحب دی، افتخار مالیار صاحب دی، او زموږ ډېر ملګري دي چې هغه په لارې لار راغلي هم نه دي. نو دغه شارټ کټ یو څه خبرې دي چې زموږ سره د شکریه الفاظ نشته چې موږ د دې اټک د بلدیې د انتظامیې شکریه ورباندې ادا کړو چې موږ ته دومره کم خلکو ته موږ په دې زیاتو خلکو کې موږ ته ډېر اهمیت هم راکړی او حیثیت هم زموږ مناوی په دې کې. خو صرف دا یو مطالبه کوو که ترې ومنې شوه چې په نصابي کې که زموږ د پښتو شامله شي، د اټک په یوې ضلع کې زموږ په نصاب کې پښتو نشته، خو بیا موږ خپل کوشش جارو ساتو چې په هر میدان کې موږ د پښتو نوم هغه ځای ته ورسو چې کوم د هغې اهمیت دی، کوم د هغې مقام دی چې د هغې د رسېدو کوشش موږ کوو، لګیا یو جاري ساتو. ډېره مننه.